ابراہیم علیہ السلام چې په کوم کور کې پیدا شو دغه کور د بوتانو جوړېدو یو کارخانه و. د ابراهیم علیہ السلام پلار آزر د په خپل باندې بوتان جوړول او خرڅول په خپل به عبادت هم د بوتانو کو. ابراهیم علیہ السلام د ټول اول د خپل پلار سره د الله پاک په یووالي باندې خبرې وکړي او الله رب العالمین سره د شریک تردید او رد وکړو او پلار دې دا خبره ښکار وکړه چې ته د بتانو عبادت کې دا گمراهی نه. ابراهیم علیہ السلام چې په کوم معاشره کې سترګې وغړولې په دغه معاشره کې د بتانو عبادت د ستورو عبادت د نور عبادت د سپوږمۍ عبادت مختلف خلق کولو. ابراهیم علیہ السلام دې ټولو ته په دلایل سره جوابونه ورکړل او دا ټول په خپل شرک او کفر باندې لا جواب کړل. ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم مفسرین ذکر کوي د دنوم تاروخ او لقب او مشهور دی په اثر باندې. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي د ابراهیم علیہ السلام د پلار چې کوم بوتو دا غنوم اثر خدا دې خپل بوت دمرا خدمت او عبادت کړو چې دا غین بعد دې مشهور په خپل په اثر باندې شو. د دې خدمت د دې بوت وجد د نوم اثر خپل نوم تاریخ. ابراهیم علیہ السلام تا الله رب العالمین د خپل قدرت نخ او خودل. امام مجاہد او سعید ابن جبیر رحمهم الله فرمایي چې ابراهیم علیہ السلام په یو غټه باندې ولاړ الله رب العالمین وتا د اسمانونو نه پردې لري کړې. اسمانونو عجایبات ولیدل، اسمانونو کې عرش ولیدل، کرسی ولیدل، تر دې چې ابراهیم علیہ السلام په جنت کې خپل ټکانه ولیدل. د دې لپاره چې ابراهیم علیہ السلام د الله پاک په یووالي باندې نور هم مضبوط دلایل پیش کړي. ابراهیم علیہ السلام ته الله پاک عجایبات وښودل او یقین ډیر زیات مضبوط شو ځکه په خپل سترګې ارسه ولیدل. اولنې مناظره ابراهیم علیہ السلام د هغه خلکو سره وکړه چې هغوی د زهرا ستوري یا د مشتري ستوري عبادت کوي. پلار سره خو مختصر خبره کوي چې پلار ته دا کم کار کوي دا شرک دا ګناه ده او دا د ګمراهۍ دی د نظام وساتي. قوم چې د ستورو عبادت کوي ابراهیم علیہ السلام ته تاسو خیال دار چې دا خدای پستوري باندې چې کله سحر شو ستوري پټ شو ابراهیم علیہ السلام ته دا خدای نه دا پټي تاسو به ضرورت دا خدمت وي مدد ته ضرورت یو دې نه پټ شي دا څنګه خدای بل دا خدای خو مغلوب نه دی خو مغلوب شرانا پیرار دی پټ کدا خدای دی پر چا غالب دا څنګه خدای دی خو مغلوب شو رانا په زور اور شو نو دا کمزوري او کمزوري خدای دی. بیا ابراهیم علیہ السلام د سپوږمۍ عبادت کوونکو سره مناظره وکړه. دې ته تاسو خیال سره چې دا سپوږمۍ خدای چې کله سحر شو سپوږمۍ پټه شو چې سپوږمۍ پټه شو ابراهیم علیہ السلام ته فرمایل ک الله پاک ما ته هدایت نه وکړي زبم تاسو په شان ګډ وډ وي او سپوږمۍ ته به خدای ویل خو الله را ته هدایت نصیب کړي. بیا د انور عبادت کوونکو لدا انور خو مثال د ستورو د سپوږمۍ نه لږ وی لکه دا خو تاسو دا خدای د دې اندور نه غټ دی خو چې کله ما خاموش انور پټ شو
ابراهیم علیہ السلام ته فرمایي تاسو خیال سره دا خدای دی دا خدای دی دا خو بیا پټ شو نو دا لا څنګه خدای دی کستوري دی هغه پټیږي کسبک میدان پټیږي کنور د دې نور نه غټ بیا پکې پټ شو دا خدای نه دا تاسو الله سره شریکان جوړوي او په دې مسله کې تاسو کافران شئ او بیا ابراهیم علیہ السلام د خپل عقیده اظهار چې زما خدای هغه دی چې د ځمکې او د اسمان بادشاہ دی چې دا یې پیدا کړی دی او هغه الله او بیا دې قوم ته وی تاسو ما سره الله په باره کې جګړه کوئ الله رب العالمین هغه ذات چې ماته دا سملار ښودلې ده او وردا یاد ساتي چې بوتانو عبادت کوونکو دي مشرکان بوتوي تا ته زمونږ د خدایان ضرر ورسي ته زمونږ خدایان پس خبره کې نو تاسو ته نقصان ورسي ابراهیم علیه السلام او تاسو د خدایان نه د سره نه یری تاسو یې څوګمې د استوري د خدایان دا څنګه خدای د سره ته یری دی ما تسم نشي ویل ځکه دا نه پیو دا نقصان بادشاہ الله او بیا ورته فرمایي چې تاسو شرک کوئ نو یریږئ نو چې زه شرک نه کوم زه به یریږم ستاسو دا خبره غلطه ستاسو دې بوتانو کې د سپوږمۍ نور ستورو د دې په عبادت کې هیڅ پیدا نشته او زه د یو الله بندگی کوم الله سره شرک نه کوم په دې کې خبره ذهن کې یادو ساتو ابراهیم علیه السلام د دې سلور واړو قسم خلق سره مناظره وکړه نو په مناظره کې څوک د مقابل جانب خبر نه مني چې ابراهیم علیه السلام د ستور عبادت او یا د سپوږمۍ او یا د انور او یا د بوتانو ویکو نه د یو نه دی کړی دغه بیا مناظره شو نه د اتفاق شو بس د عبادت کو یو خبره خو